ان شاء الله موږ سوره غاشیه حل کوو. نو دا ورته کنه د سوره غاشیه حل نو ان شاء الله موږ باندې سوره غاشیه با د څومره سبقونه چې ویلي په دې سبقونو باندې ان شاء الله موږ سوره غاشیه حل کوو. نو ګورئ ورته قرآن کې الله جل جلاله فرمایي هل اتاك حديث الغاشیه. هل اتاك حديث الغاشیه. غاشیه راخوریدون کی ته وایي. غاشیه ډانپنے والی راخوریدون کی. در قیامت نوم دی غاشیه. دلته ورته ګورئ شاباس غاشیه غاشیتون. ٹھیک شو غاشیتون. ٹھیک شو غاشیتون. نو ګورئ غاشیتون معنا ढांपने वाली. اردو کې ढांपने वाली او په پښتو کې موږ وایو راخوریدون کی. نو هغه راخوریدون کی څه شي دی؟ د دې نه مراد قیامت دی. ها نبی علیہ السلام قرآن کې الله جل جلاله فرمایي هل اتاك حديث الغاشیه. آیا تاسو د راخوریدون کی قیامت خبر را رسیدلې ده یا تاسو د قیامت معلومات شته؟ ٹھیک شو. نو د قیامت ډیر نمونه دي. غاشیه او دغه شانته القارعه کټکټانه والی. ٹھیک شو. او دغه شان واقعه اذا وقعت الواقعه واقع کیدون کی. دغه شان سوره قیامه صرف دا چې کوم قیامت نوم عام په عرف کې مشهور دی. نو دا هم 29 سپاره کې سوره قیامه شته. ٹھیک شو. نو دا د قیامت نمونه دي. نو دلته الله جل جلاله فرمایي هل اتاك حديث الغاشیه. نو غاشیه چې دی کنه وګورئ دو پیش سره دی. نو دا مرفوع دی. ما تاسو ته او اخره کې ګول تای. نو دا کوم اسم په اخره کې چې ګول تای هغه اسم به واحد اسم وي. ها او ګول تا چې پکې وي هغه به مؤنث وي. نو ګورئ موږ د اسم درې اقسام ویلو. جنس لحاظ سره ما تاسو ته جنسي لحاظ سره اسم ښودلو چې یاره جنسي لحاظ سره به دا اسم یا مذکر وي یا به مؤنث وي. نو غاشیه نو ګورئ غاشیه اخره کې ګول تا شته. ٹھیک شو. نو دا مؤنث دی. جنسي لحاظ سره مؤنث دی. او ګورئ اوس عدد لحاظ سره د اسم دویم قسم ته راشئ. عدد لحاظ سره نو یاد وساتئ چې ګوره اخر کې پکې آن आवाज وي نو دا به تسنیه وي. او اون आवाज کې پکې وي جمع سالم مذکر به وي. آتون आवाज چې پکې وي جمع سالم مؤنث به وي. او د دې نه علاوه چې وي کنه نو یا به جمع مکسر وي یا به واحد اسم وي. نو د جمع مکسر او واحد اسم کې به څنګه فرق کو؟ نو هغه ته ګورئ دی خو چې کوم اسم په اخره کې ګول تا وي دا به همیشه واحد اسم وي. د واحد اسم په اخره کې ګول تا راځي. د واحد اسم په اخره کې ګول تا راځي. نو غاشیه عدد لحاظ سره هو دا غاشیه واحد اسم دی. اعراب لحاظ سره وګورئ. اعراب لحاظ سره مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی. نو ما تاسو واحد اسم اون आवाज سره مرفوع وي. یعنی غاشیه تن اخره کې دا تن غون د आवाज راغی. تن مطلب اون غون ته کې आवाज ما تاسو مخ کې د دې درس نمخ کې هغه درس هم ویلو هغه کې ما تاسو ویلو आवाजونه مې ذکر کړو. نو غاشیه تن معنا ده ढांपने वाली. او واحدم دی. ها جنس لحاظ سے مذکر دے مؤنث دے اخره کې ګول تاره مؤنث دے. او عدد لحاظ سره واحد دے. او اعراب لحاظ سره مرفوع دے حالت رفع کې دے. ٹھیک شو. عدد لحاظ سره مرفوع دے. نو چې اسم سب درې قسمونه ویل په هغه درې قسمونو سره موږ دا حل کو. ٹھیک شو. نو ګورئ ورته هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. وجوه تا ګورئ وجوه نو ګورئ دا ګول تاره. ها د غاشیه لراشي. غاشیه چې ده کنه مرفوع حالت کې با غاشیه وي.
منصوب حالت کې به غاشیتن وي او مجرور حالت کې به غاشیتن وي وجوه ته وګورئ وجوه مخونه یادئ او دا وګورئ وجوه دا جمع مکسر ده ٹھیک شو اون आवाज اتون आवाज پکې نشته نو چې اون او اتون आवाज پکې نه وي هغه جمع مکسر وي وجوه د وجه جمع ده وجوه د وجه جمع ده وجه مختوي وجه څه ده وای مختوي وجه وګورئ دی خو وجه ٹھیک شو دا واحد دی واحد ٹھیک شو او جمع مکسر بیا وجوه دی جمع مکسر وجوه جمع مکسر دی ٹھیک شو وجوه د وجه جمع ده وجه معنا ده یو مخ وجهان دو مخونه وجوه ډیر مخونه ٹھیک شو ډیر مخونه نو الله جل جلاله فرمای وجوه یومئذ خاشعه ډیر مخونه په دا ورځ ذلیل وي ټیټ پوي خکته پوي امونږ وایو پښتو کې پښتانه وایي ته سر ټیټي پوي ٹھیک شو نو هغه شانتي پوي وجوه یومئذ خاشعه وجوه وګورئ وجوه د اسم سره درې قسمونه ویلو جنسي لحاظ سره مذکر دی وګوره اخر کې ګول تام نشته او کوم هغه سماعي ویلو هغه کې نشته ٹھیک شو ها او دویم نمبر عدد لراشي عدد لحاظ سره واحد دی که تسنیه ده او که جمع ده نو دا جمع بیا دوه قسمه ده جمع سالم او جمع مکسر نو دا پکې جمع مکسر ده جمع سالم په اخره کې به اون یا آتون आवाज وي اون او آتون आवाज وي جمع سالم په اخره کې به اون آتون आवाज وي او چې کله جمع سالم په اخره کې یو جمع موږ سره وي او په اخره کې اون آتون आवाज نه وي نو هغه بیا جمع مکسر وي نو جمع مکسر ده او جمع مکسر څه ته وایي چې د واحد صيغه ماته شي دا واحد صيغه ماته شي دا وجه واو جیم ها دا درې وانه یو ځای دي نو دلته کې دا واو هم په خپل ځای راغلی ٹھیک شو او د جیم سره واو زیات کړی دا او دا هاي بیا نه کړی دا نو دا خپل کې مات کړی دی نو ځکه په جمع جوړېدو په وخت کې د واحد صيغه ماته شي هغه د جمع مکسر وي د جمع جوړېدو په وخت کې د واحد اسم نه چې کله جمع جوړې او د واحد د صيغه ماته شي هغه د جمع مکسر وي ها نو وجوه عدد لحاظ سره جمع مکسر دی او اعراب لحاظ سره مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی نو ما تاسو مرفوع اوازونه با دو پیش سره اون اون آتون واحد اسم یا جمع مکسر با اون آواز سره وي نو وجوه او تسنیه آنی بوي آنی مرفوع آواز به آنی وي جمع سالم مذکر مرفوع آواز به اون وي جمع سالم مؤنث مرفوع آواز به آتون وي ٹھیک شو نو دا اون نو جمع مکسر ده ٹھیک شو جمع مکسر مطلب ډیر مخونه وجوه يومئذ خاشعه خاشعه معنی ده ذلیله یا ټیټ شوی ٹھیک شو نو خاشعه وجوه يومئذ خاشعه ډیر مخونه به په هغه ورځ باندې ټیټ وي ذلیله به وي نو خاشعه ته ګورئ خاشعه دا اسم درې قسمونه ویلو جنسي لحاظ سره مؤنث ته فورا وګورئ اخره کې ګول تانه بس فورا وایي دا مؤنث دی جنسي لحاظ سره مؤنث دی عدد لحاظ سره واحد دی که تسنیه ده که جمع ده نو ما تاسو ویلو د کوم څه په اخره کې چې ګول تا یا به واحد وي عدد لحاظ سره دا واحد شو اعراب لحاظ سره کوئی مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی نو ګورئ دو پیش سره مرفوع وي همیشه واحد اسم او جمع مکسر دا دو پیش سره مرفوع وي ٹھیک شو نو خاشعه ٹھیک شو ها دا به ولې ټیټ وي ذلیله به وي وجه دا نه ده چې دوی بس اعمال نه کړي په دنیا کې به ډېر اعمال کړي وي ډېر اعمال به کړي وي خو یاد وساتئ هغه عملونه به بېکاره کړي وي دونه عملونه به کړي چې ځان به پې وجلی ها حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل په یو راهب باندې تیر شو عیسائی راهب چې وی کته هغه دومره د الله ذکر کولو په یو غار کې یو ځان له جنگل هغه یو ځای کې جوړه کړی و یو غار کې یو غار غونډه کې په هغه کې ناسو او د الله ذکر او داسې ذکر کولو راهب یعنی د الله یره هغه غالب و نو هغه د دنیا نه بالکل ځان کټ کړو نو چې عمر رضی الله عنه ورته داسې وکتل نو د هغه د روسي چې دی کنه
دا دونه بوډا شوی چې دا روزي په دې سترګو باندې داسې راکاږي شوی وي او په دغه حالت کې د الله په ذکر کې لګیاو نو حضرت عمر رضی الله عنه دا آیات تلاوت وکړو عاملة ناصبه چې داسې خلک به وي عملونه به ډېر کړي وي عاملان ډېر زبردست عاملان به وي لیکن هغې به د هغې هغه د عمل لاره به غلطه وي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي لا رهبانیت فی الاسلام په اسلام کې هیڅ قسم رهبانیت نشته رهبانیت چې د خلکو نه د ټول مخلوق نه بس تعلق کټ کا چا سره نه خبرې اترې نه بچي او نه ښځه هیڅ هم نه او بس په یو ځای کې ناستو سره ذکر کوه دا حالت په اسلام کې نشته دی نو بیا حضرت عمر رضی الله عنه چې کله هغه راهب ولید او هغې نه پس بیا دا آیات تلاوت وکړو عاملة ناصبة عاملة عمل کوونکی به وي عمل کوونکی به وي عاملة عمل کوونکی به ډېر عملونه به کړي وي عمل به کړی وي ناصبة هغه عملونه به داسې کړي چې بس عاملة ناصبة د وقف د وجې همیشه ګول دا چې وي که نه دا د وقف د وجې په دې ګول ها کې تبدیله شي د دې ګول تا نه ګول ها جوړه شي او ساکنه پاتې شي ها جزم پې راشي نو ناصبه چې ده که نه ناصبه عاملة ډېر عمل کوونکې به وي ناصبه داسې عملونه به کړي چې ځان به زرې زرې کړي ستړي شوي به وي لیکن بیا به الله به دې خفه وي او جهنم ته به غورځېږي نو ګورئ عامله ته وګورئ عاملة د اسم درې اقسامو باندې فټ کوي اوس عاملة جنسي لحاظ سره مؤنث دی ځکه چې اخره کې ګول تاله ها او عدد لحاظ سره واحد دی اخره کې ګول تاله نو د کم اسم په اخره کې چې ګول تا وي دا آسان علامت دی چې دا به واحد اسم وي ټیک شوه ها او بیا اعرابي لحاظ سره مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی نو واحد اسم همیشه دو پیش سره مرفوع وي ناصبة جنسي لحاظ سره مؤنث دی عدد لحاظ سره واحد دی او اعراب لحاظ سره مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی مرفوع دی عاملة ناصبة ٹھیک شوه بیا ډېر عملونه به کړي دومره عملونه به کړي چې ځان به پې زرې زرې کړي ستړي کړي به وي دا هغه عملونو نو بیا هم الله پاک فرمایي تصلا نارا حامیه تصلا نارا حامیه نارن ته ګورئ اوس نارن حامیتن ها دا نارن ګورئ اوس نارن ګورئ جنسي لحاظ سره مذکر دی که مؤنث نو ما تاسو ته ویلي د عربۍ ماهرین چې دي د عربۍ ماهرین هغې د اور نومونه مؤنث ګڼي ایوې د اور نومونه چې څومره دي هغه مؤنث سماعي دي ټیک شوه نو نارن جنسي لحاظ سره هم مؤنث شو عدد لحاظ سره واحد دی که تسنیه ده که جمع ده نو واحد دی ٹھیک شوه ها او دغه د اعراب لحاظ سره مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی نو ګورئ ما تاسو ویلي وو هر واحد اسم او جمع مکسر اسماء واحد اسماء او جمع مکسر اسماء منصوب حالت کې به دو زبر او الف سره وي منصوب حالت کې به دو زبر او الف سره وي لیکن د کوم اسم په اخره کې چې ګول تایي نو هغه هم دو زبر سره الف نه لیکل کېږي او الف او حمزه چې د کوم اسم په اخره کې به هغه سره منصوب حالت کې ورسره دو زبر سره الف نه لیکل کېږي نو نارن تسلا نارن حامیتن بل شوي ګرم اور کې به دا خلک الله جل جلاله داخله عملونه به ډېر کړي بیا به هم الله پاک په ګرم داسې اور کې داخله د دنیا دا اور چې دی که نه نو حدیث کې راځي چې دا اویا ځل یخشو یا د جهنم دا اور اویا ځل یخکو دا دنیا دا اور ته جوړ شو نو د دنیا اور چې انسان وسوځي هغه کم حالت وي ټیک شوه نو الله پاک تسلا نارا حامیه دا انسان به په ګرم ترین او بل شوي اور کې به الله پاک دا داخل کی ٹھیک شوه دا به داخله الله پاک تسلا نارا حامیه تسقى من عين ګورئ ورته اوس عین ته عین
وګورئ عین تا مجرور دی کنه تسقى من عین دا چینا یادې ما تاسو ته ویلي چینا او سترګه سترګې ته عین وایي او چینا نه ده چشمه اوبو دا چشمه چې ده هغې ته عین وایي نو دا چینم دا عین چې دی که نه عین هم مؤنث دی ٹھیک شو ما تاسو ته ویلو جفت اعضا چې د انسان څومره دي جفت اعضا ښکاره کم ظاهر چې دي هغه مؤنث دي ٹھیک شو مؤنث سماعي هغې ته وایي د عربۍ ماهرین مؤنث ګڼلي موږ به مؤنث نو هغې ته مؤنث سماعي وایي ښه نو په هغې کې ګورئ ما تاسو ته ویلو چې کله د سترګه ده که نه سترګه نو سترګه هم جوړه ده دا مؤنث سماعي ده عین مؤنث سماعي ده او چشمې ته عین څه وایي چینې ته نو ځکه بعض خلک وایي چې دا ورته ځکه چشمې ته ځکه عین وایي چې د سترګې او د چشمې یو بل سره لږ ډېر مناسبت شته دی ځکه وایي د چشمې نه هم اوبه راوځي او د سترګې نه هم اوبه راوځي چینې نه هم اوبه راوځي د سترګې نه هم اوبه راوځي نو دا هم مؤنث ده دا چې کوم چینا ده که نه چینا هغه مؤنث ده هغه عربۍ کې هغې ته عین وایي نو تسقى من عین آنیه تسقى من عین د اسم درې اقسامو باندې فټ کوي عین جنسي لحاظ څخه مذکر دی که مؤنث دی نو ما تاسو وایي سماعي مؤنث دی ٹھیک شو ها بیا عدد لحاظ څخه واحد دی که تسنیه ده که جمع ده نو آنی اواز پکې نشته آنی اواز نو دا او نه پکې اون اواز شته نه پکې آتون اواز شته نو فورا وګورئ چې دا واحد ده عین ٹھیک شو او د دې تسنیه عینان دی او جمع اعین دی عیون دی عیون د چشمې جمع عیون دی او د سترګې جمع مکسر اعین دی نو یاد وساتئ عین واحد دی عدد لحاظ سره او اعراب لحاظ سره وګورئ حالت جر کې نه کنه دو زیر نو ما تاسو ویلو دو زیر حالت جر هغې ته وایي ها نو عین بیا مجرور دی اعراب لحاظ سره مجرور دی او آنیه تسقى من عین آنیة تسقى من عین آنیة نو عین ته وګورئ دا او ګورئ آنیة معنا ده یشهدونکي تسقى من عین آنیه دا کوم عاملین چې وو که نه دی دا خو الله جل جلاله په اور کې داخل کړي هلته به چې دی ته تنده لګي که نه نو بیا الله پاک فرمایي تسقى من عین آنیه دی باندې به د جوش په وخت جوش داسې چشمې به وي چې هغې کې به هغه اور به یعنې دونه ګرمې به وي چې جوش په وخت یشهدونکي به وي یشهدلي اوبه به الله پاک په دی باندې څکي ٹھیک شوه بیا مخکې قرآن پاک بعض نور صورتونو کې الله پاک دا هغې فرمایلي دي چې دا ګرمې اوبه وڅکي بیا به هغه سره څه کېږي حدیثو کې هم بیا نبي علیه السلام د دې بیا ډېر دغه کړی تاکید سره فرمایلي چې دې د انسان ته به بیا الله پاک مخکې څه ورکوي په دې باندې نو ګورئ عین مجرور دی آنیة جنسی لحاظ سره مذکر دی که مؤنث دی نو ګورئ اخره کې ګولتاله نو مؤنث دی او واحد دی د عدد لحاظ سره واحد دی اخره کې ګولتاله نو واحد هم دی او اعراب لحاظ سره څه شی دی نو ګورئ ورته اعراب لحاظ سره دا مجرور دی اعراب لحاظ سره مجرور دی دو زیر سره مجرور وي ٹھیک شو ها بیا ګورئ تسقى من عین آنیه لیس لهم طعام ته وګورئ طعام وګورئ طعام لیس لهم طعام الا من ضریع هغوی دپاره به صرف او صرف ازغو والا خوراک وي ٹھیک شوه نو لیس لهم طعام وګورئ د اسم درې اقسامو باندې فټ کوي جنسي لحاظ سره مذکر دی د مؤنث علامت پکې نشته ٹھیک شوه او عدد لحاظ سره واحد دی که مذکر دی واحد دی
که تسنیه ده که جمع ده نو واحد ده ٹھیک شو او اعراب لحاظ سره مرفوع ده که منصوب ده که مجرور ده نو ګورئ ورته دو پیش سره مرفوع دي ٹھیک شو الا من ضریع ضریع دا ضریع به دلته کې ولیکو ضریع الا من ضریع څه ته وایي اوس یاد وساتئ صحابه رضوان الله عنهم اجمعین چې کله لیس لهم طعام الا من ضریع واورېدو نو فورا هغوی پوه شو ځکه چې هغوی په علاقو کې چې دی دا ضریع بوټي چې دي که نه دا ډېر زیات و دا اصغیدار بوټي یو قسم اصغیدار بوټي و چې د هغې د صحابه اوښانو به د هغې پاڼې خوړلې او ډېر زیات ترخې پاڼې به وې خطرناک ترین ښه خوند به او ډېر تیز ترخې وې نو الله پاک فرمایي د جهنمیانو لپاره به لیس لهم طعام الا من ضریع هغوی دپاره به د اصغیدار خوراک نه علاوه بل هېڅ هم نه وي صرف او صرف اصغیدار خوراک به هغوی له الله پاک ورکوي الله دې زموږ ټولو د دې نه حفاظت وکړي لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع دا خوراک چې بدی کوي کنه کله به دا اصغیدار خوراک دا جهنميان کوي نو الله پاک جل جلاله فرمایي لا يسمن ولا يغني من جوع نبا د دې سربي یعنی لا يسمن ولا يغني من جوع او نبا د دې لوګه ختمي جوع نو ګوري جوع لوګي ته وي نو دا جوع نو ګوري د اسم په درو اقسام باندې فټ کوي څلور اقسام دي هغه یو نه دی ویل ځکه دا درې بار وایو دا درې مونږ ویلي دي نو دا سوره غاشیه او په دې درو باندې حل کوو نو جوع جنسي لحاظ سره مذکر دی ځکه علامت پکې مؤنث نشته او اعراب د عدد لحاظ سره واحد دی او دغه اعراب لحاظ سره مجرور دی ځکه دو زیر سره دی ٹھیک شو دو پیش سره مرفوع دو زبر والف سره منصوب او دو زیر سره مجرور دی لا يسمن ولا يغني من جوع اوس الله جل جلاله د کامیاب خلکو تذکرہ کوي ٹھیک شو وجوه يومئذ ناعمة وجوه هو وخت راغله اوس کې اوس بیا نه لیکو نو یو ځل لیکل شوی دی وجوه د وجه جمع ده او وجوه جمع مکسر دی او جنسی لحاظ سره مذکر دی عدد لحاظ سره جمع مکسر دی او اعراب لحاظ سره مرفوع دی او ما غشان وجوه هم دی وجوه یومئذ ناعمة ډېر مخونه به الله جل جلاله فرمایي دا اوس د کامیابو خلکو اوسه پورې د ناکامو خلکو تذکره وشوه اوس د کامیابو خلکو تذکره شروع شوه الله پاک فرمایي وجوه یومئذ ناعمة تر و تازه به وي ډېر مخونه به په هغه ورځ باندې یعنې قیامت ورځ یادوي غاشیه یادوي په هغه ورځ باندې به ډېر مخونه تر و تازه وي وجوه یومئذ ناعمة لسعيها راضية ها دې سره بیا مرفوع دی خوا نور لیکو دا منصوب دی او دا بیا مجرور دی ٹھیک شو لسعيها راضية هغوی به په خپل محنت او خوارۍ باندې او هغه تیاری چې کومه کړې وه هغې باندې به ډېر خوشحاله وي راضي به وي په هغې باندې ٹھیک شوه نو راضیة د اسم دریو اقسامو باندې فټ کوي جنسي لحاظ سره مؤنث دی ځکه علامت پکې د مؤنث شته ګول دا ده ها عدد لحاظ سره واحد دی زه څه نه مې پېژنو واحد اسم اخره کې ګول دا وي ٹھیک شوه او اعراب لحاظ سره مرفوع دی ځکه دو پیش سره دی ٹھیک شوه نو هر واحد اسم او جمع مکسر اسماء واحد اسماء او جمع مکسر اسماء که مذکر وي که مؤنث دي دواړه نو هغې به مرفوع حالت کې به دو پیش سره وي ٹھیک شوه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية ها
دا جنت نو ګورئ د اسم دریو اقسامو باندې فټ کوي. جنسی لحاظ سره مؤنث دی اخره کې ګلدارا، عدد لحاظ سره واحد دی ځکه اخره کې ګلدارا، او اعراب لحاظ سره مجرور دی ځکه اخره کې دو زیر دی. ٹھیک شو؟ عالیه فی جنت عالیه اوچت جنتونو کې اعلی جنتونو کې به عالیه وګورئ دا کامیاب خلکو به الله پاک بیا داسې کرام کوي. نو عالیه ته وګورئ، عالیه جنسی لحاظ سره مؤنث دی ځکه اخر کې ګلدارا، عدد لحاظ سره واحد دی او د اعراب لحاظ سره مجرور دی. فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه په دې جنت کې به دې لغو فضل خبر نه اوري، لغویات په دې جنت کې دې نه اوري. فی جنت لا تسمع فیها لاغیه تو ګورئ لاغیه جنسی لحاظ سره مؤنث دی اخر کې ګلدارا، عدد لحاظ سره دغه واحد دی ځکه اخر کې ګلدارا به پیژنو چې رقم اسم په اخر کې ګلدارا هغه مؤنث وي، ها مؤنث وي او واحد وي. ٹھیک شو؟ او اعراب لحاظ سره مرفوع دی. لا تسمع فيها لاغیه فيها عین جاریه، عین پدې جنت کې بم یو چشمه وي، یو چینه به وي. عین نو ګورئ اوس ماغه چینه یادای، ها په جهنم کې یو عین وکنه، جهنم هغه عین تاسو دلته کې مجرور حالت کې نو جهنم کې عین او په جنت کې عین. نو فيها عین جاریه په دې جنت کې بم یو چشمه جاری وي، شورو روانه وي پکې. عین نو ګورئ عدد جنسی لحاظ سره مؤنث دی، ماده سویل سماعی مؤنث دی. ٹھیک شو؟ عین د سترګې عین سره مناسبت لري. او دویمه عدد لحاظ سره واحد دی، عین یو، عینان دوا چشمې چینی، او عیون جمع مکسر دی. نو دا عین واحد دی. ٹھیک شو؟ او اعراب لحاظ سره مرفوع دی، ورته وګورئ دو پیش سره مرفوع دی. فيها عین جاریه. ٹھیک شو؟ نو جاریه جنسی لحاظ سره مؤنث دی اخره کې ګلدارا، او عدد لحاظ سره واحد دی اخره کې ګلدارا، او اعراب لحاظ سره مرفوع دی. ٹھیک شو؟ نو په جنت کې هم یو چشمه جاری وي. فيها عین جاریه فيها سرور ګورئ سرور فيها سرور مرفوعه. نو سرور نو ګورئ سرور جنسی لحاظ سره سرورون چې دی دا مذکر دی ځکه د مؤنث علامت پکې نشته، او عدد لحاظ سره وسورئ سرور چې دی دا د سریر جمع ده، د سرور واحد چې دی سریر دی. سریر اصل کې تخت ته ویلی شي، تخت ته ویلی شي. تخت باندې د دې اطلاق کیږي، په پالنګ باندې کیږي، په بیډ باندې کیږي، په هر اوچت ځای باندې دا کوم سټیجونه چې موږ جوړو ما حالکه ما سټیج ته سریر وای. ها نو سریر معنی یو تخت او سریران دو تختونه، او سرور د دې جمع مکسر دی. سرور وګورئ د سرور موږ ته څنګه پته ولګیله، سریر واحد دی نو سرور د دې جمع مکسر ځکه دی چې کله ما تاسو جمع دوه قسمه ده، سالم او مکسر. نو اونا او آتون اواز چې پکې وي دا به سالم جمع سالم وي، او اونا آتون اواز نه علاوه چې څومره جمع وي هغه به مکسر وي. ها دیکھ شو؟ نو سرورون د سریر جمع ده. سریر یو تخت ویلی شي، سرور ډیر تختونه. فيها سرور مرفوعه. ها نو دا هو جمع مکسر شو. اعراب لحاظ سره مرفوع دی، دو پیش سره مرفوع دی. واحد اسماء او جمع مکسر اسماء دو پیش سره مرفوع دی. نو دا جمع مکسر دی، دا دو پیش سره مرفوع دی. سرور مرفوعه
مرفوعه دو پیش ته پکې مرفوعه معنا اوچت تختونه به وي پکې فيها سرر مرفوعه جنسی لحاظ سره مؤنث ته اخره کې ګول تعالی عدد لحاظ سره واحد دی متصل واحد آسان پہچان اخره کې ګول تعالی ٹھیک شو او اعراب لحاظ سره مرفوع دی نو فيها سرر مرفوعه واكواب وګورئ اكواب اشجار امراض اشخاص اخبار ٹھیک شو نو دغه انداز کې دغه فارموله کې چې کوم اسما دي هغه به جمع مکسر وي ځکه اکواب چې دا د کوب جمع ده کوب کپ ته ویل شي پیاله وغیرہ ٹھیک شو ګلاس یا پیاله وغیرہ هغه ته کپ ته ویل شي ٹھیک شو نو کوب د دې کوب تسنیه کوبانی کوب معنا نه یو پیاله یو ګلاس کوبانه دو ګلاسونه یا دو پیالي او اکواب ډیر ګلاسونه ٹھیک شو واكواب موضوعه ها واكواب او په جنت کې با ګلاسونه وي واكواب موضوعه چې ډیر په ترتیب به خودل شي وي واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه نو دا زمونږ د سوره غاشیه مونږ چې کوم سبقونه ویلو هغه سبقونو لحاظ سره مونږ نن سوره غاشیه حل کړله تاسو ته پته ولګیږي ګوره د دې نه مخکې چې مونږ کله دا نور سبقونه مخکینی سبقونه نه ویلي نو مونږ د سوره غاشیه داسې انداز کې دا مونږ نشو ویلي